اعتکاف ورځ شپې را روانې دي، غالبا بله جمعه به د اعتکاف نه وروسته راځي. نو هر جمعات کې اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه دی. جمعات کې به یو کس خامخا اعتکاف ته کېنوي، که یو جمعات یو قسم کېنه ناسته نو د ټولو محلې والو غاړه د سنت موکده د ترک د پرېښودو غاړه بنده ده. یو کس کینی، دوم کې ناستی شي، دریم کې ناستی شي، زیاتم کې ناستی شي. اعتکاف ډېر بهتر دی. زموږ علما د اعتکاف داسې مثال ورکوي لکه یو سړی چې لاړ شي او دی غیر محتاج یو د یو خان او د ملک په دروازه کې کینی، که هغه ډېر شوم هم یو دی ناستي چې نظم کې تر اوسه ما مقصد دی نه پوره کړی، نو که ډېر شوم سړی هم وي نو وشرمېږي، یاره وایي څوک مه راشه ځان ته اخلاص ته څه ولا ورکړه. نو الله شوم نه دی، الله سخي دی او الله په خپله وایي چې کینئ. رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی. رسول الله مبارک دو ځله نه دی کړی، دوه کرته، نو په بل کرته یې 60 شپې وکړه او بل ځل یې ونه کړه عارض د وجې نه، نو په شوال کې 10 وکړه. خو رسول الله مبارک همیشه اعتکاف په مدینه منوره کې کړی. نو اعتکاف کې سړی عبادت وکړي، د کور بال بچ نه لږ ځان لشي، خلوت راشي. د خلوت ډېرې فایدې دي. لږ ځان لشي د مور پلار نه، د رونو خویندو نه، الله ته متوجه شي. جمعات کې کینی، شپه عبادت، ورځ عبادت، خوب عبادت، ذکر عبادت، چې اوده دی دام عبادت، تلاوت وکړي. نو مهرباني وکړئ او اعتکاف ته کینئ. د لیلة القدر متعلق به انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان وکړم که خیر انشاءالله العزیز. نو یو صلات تسبیح به کوو که خیري، او دویم اعتکاف اعتکافونه وکړئ، خپل جماعتونه آباد کې. بهتر اعتکاف په مکه مکرمه کې دی، څه کال د خلکو نه پاتې دی. دویم نمبر اعتکاف په مدینه منوره کې دی، څه کال د خلکو نه پاتې دی. دریم د بیت المقدس کې دی، هغه زموږ د لاسه وتی دی. څلورم بهتر په جامع مسجد کې دی. او پنځم اعتکاف کې دی، هغه په خپل جماعت کې دی کولی شي. خو چې خپل جماعت کې څوک اعتکاف کوي، طبعي ضرورت له بار وتی شي. طبعي دا چې اودسمات انتظام په جماعت کې نو الا نو بار وتی شي، د رکوټ یا د لوی اودسمات انتظام کنو نو الا بار وتی شي. یا جنابت شلوی به اودسه کې او په جماعت کې د غسل انتظام نو بیا بل غسل لتلی شي. په جماعت کې بیا به نشي تلی، ډوډۍ چیله به نه ځي، خلک به وله راوړي. د دې هده پورې بعضې فقهاو لیکلي دي چې د غسل د جمعې دپاره به هم بار نه وځي. که غسلخانه داسې وه چې خولې د جومات هغې حصې ته وه، خوله چې دا کومه حصه کې خلک لمونځ کوي نو بیا پکې لمبلی شي، او که د خولې د جومات د هغې حصې نه بار و، لکه زمونږ د غسلخانې د هغې حصې نه بار ده، د پیزار ځای کې ده. که د غسلخانه د پیزار ځای کې وه، خولې د پیزار ځای ته وه، نو ګورې بې ضرورته غسل به هغې کې نه کوي، بلکې بعضې فقها وایي چې سنت د جمعې غسل به هم نه کوي. او کومه غسلخانه د هغه د پیزار ځای کې وه، خولې جومات طرف ته چې کوم ځای خلک لمونځ کوي هغې کې بیا لمبلي شي. نو دا بعضې مسایل دي، خیر د خپلو علماو هم دی د تپوس کولی شي. او سب متعلق به راته د بله جمعه کې مو ویمه. الله دې مونږ له توفیق راکړي. او کې چې څومره دعاګانې چا څوک غواړي، کوم مردګان وفات دی الله ته وبخي، خدای ته مغفرت نصیب کړي.